السلام علیکم and welcome to IT Hub YouTube channel. ملګرو په خیر راغلی د IT Hub C++ پښتو کورس ته او دا د C++ کورس شپږم ویډیو دا لیکچر نمبر 6 دی او په پریوس ویډیو کې تاسو ته ما ځینې سمپل پروګرامز لیکلو دا غي ما تاسو پریکټیکل کوډ لیکلو او ما غوښتل چې تاسو په دې باندې پوه کم چې تاسو به کوډ څنګه لیکئ تاسو به ویریبل څنګه ډیکلیئر کوئ څنګه به انیشلایز کوئ څنګه به تاسو دغه سټیټمنټس لیکئ په کوم سینټیکس به لیکئ اصل کې ما غوښتل چې تاسو په سینټیکس باندې پوه کم د پروګرام په لیکلو باندې چې تاسو به پروګرام او دغه سینټیکس به څنګه لیکئ نو که تاسو کې چا هغه پریویس ویډیو نه کتلی لاړ شئ پریویس ویډیو خامخا وګورئ ډیره زیاته امپورټنټ ویډیو ده هغه خامخا وګورئ او پریکټیکل هغه امپلیمنټ کړئ پریکټیکل چې کوم پروګرامز ما لیکلي هغه تاسو هم ولیکئ اوس راځو د شپږم لیکچر لپاره دلته به زه فایل کریټ کوم ډبل کلیک به وکړم نو دا زموږ لیکچر نمبر 6 دی زه به ولیکم چې lecture_6.cpp انټر وکم او چې کوم امپورټنټ سټیټمنټس دي هیډر فایلز وغیرہ به زه ولیکم مین فنکشن به هم کریټ کم هلته به ولیکم هش include iostream using namespace std صحیح شو مین فنکشن به زه کریټ کم مین او سمال بریکټس بیا کرلی بریسز او هلته به زه ولیکم چې return 0 دا موږ سره امپورټنټ سټیټمنټس چې هغه ما ولیکه او اوس به زه راشم لیکچر 6 والا چې کوم نوټس یا به زه اوپن کم نو زموږ نن ټاپک دی یوزر انپوټ ان C++ چې د یوزر انپوټ به تاسو څنګه اخلئ یوزر انپوټ څه شی دی اول خو به زه تاسو په ډیفینیشن باندې پوه کم یوزر انپوټ مینز ټیکینګ ډیټا فرام د یوزر د یوزر نه به اوس موږ په خپل پروګرام کې ډیټا اخلو یعنی که موږ چېرته ویریبل ډیکلیئر کو او انیشلایز یې نه کو نو موږ به دغه ویریبل د چا په ترو باندې انیشلایز کوو د یوزر نه به ډیټا راخلو هغه به موږ انیشلایز کوو یعنی اوس به موږ په خپل پروګرام کې یوزر هم انکلوډ کوو د یوزر والا چې کوم ډیټا ده یوزر نه به موږ ډیټا اخلو ان C++ وی یوز cn د یوزر نه چې کله موږ ډیټا اخلو نو هغه سټیټمنټ موږ څنګه جوړو د cn نه به سټارټ اخلو او تاسو اوس پریکټیکلی وګورئ cn نه به موږ د cn په ترو باندې موږ اوس ډیټا اخلو د یوزر نه که تاسو دلته وګورئ په پریوس ویډیو کې چې کله موږ سټیټمنټ ډسپلی کاو نو دلته ما انزرشن اپریټر اخیستی ګوري سی اوټ مې لیکلی بیا ما انزرشن اپریټرز اخیستی لیکن کله چې موږ د یوزر نه ډیټا اخلو موږ به سی ان لیکو سی اوټ په ځای به سی ان لیکو او ایکسټریکشن اپریټرز به اخلو ښه دا ګوري ایکسټریکشن دا ګوري د ګریټر نشانونه دي دا د لیس دین نشانونه دي کله چې تاسو دلته راشئ دا ګوري دا د لیس دین والی نشان دی لیکن سی ان دپاره موږ څه کوو ګریټر دین او دې سمبل څه ایکسټریکشن اپریټرز که تاسو اوس هم نه وي پوه شوي دلته ما سمپل تاسو لیکلي د سی اوټ مطلب دا ټاک ټو د یوزر چې د یوزر سره ته خبرې وکړه یعنی یوزر چې څه غواړي ته ورته پرنټ آوټ کړه لیکن په سی ان کې څه شی وي سی ان کې به صرف د یوزر نه ته ډیټا اخلي یعنی لیسنس فرام د یوزر د یوزر سره به صرف ته انټراکشن کوي د یوزر نه به ډیټا اخلي دا به اوس موږ پریکټیکلی وګورو دلته به زه راشم یو سمپل پروګرام به زه تاسو ته ولیکم نو دا زموږ د لیکچر 5 فایل دی د C++ دلته به زه اوس پریکټیکل کوډ لیکم د دې پروګرام به زه اوس سورس کوډ لیکم نو دلته به زه یو ویریبل واخلم INT او دې ته به زه نوم ورکم ایج صحیح شو انیشلایز کوم نه صرف ما دغه ویریبل ډیکلیئر که صرف ما جوړ که او اوس به زه راشم یو سټیټمنټ به ولیکم د ډسپلی والا چې دا به یوزر ته په سکرین باندې یو میسج ډسپلی کړي څه شي میسج به ورته ډسپلی کړي هغه به زه اوس دلته ورته ولیکم چې enter your age چې ستا عمر څومره دی ته هغه انټر کا صحیح شو اوس زه غواړم چې د یوزر نه دغه چې څومره عمر دی هغه انټر کړي د کیبورډ په ترو باندې او زه هغه نه دا ډیټا راواخلم په دې ویریبل کې سټور کړم نو زه به څه وکړم cn به ولیکم دې سټیټمنټ ته تاسو ښه سوچ وکړئ چې دا زه څنګه کریټ کوم زه به دلته اوس ولیکم ایکسټریکشن اپریټر یعنی ګریټر والا چې کوم سمبلز دي هغه به زه وچوم دا ګوري دغه بریکټس ما وچول دې ته انسرشن اپریټرز او دې ته ایکسټریکشن اپریټرز دلته ما تاسو ته په نوټ کې هم لیکلی دي څه نوم ورته اخلي ایکسټریکشن اپریټرز دلته تاسو کتلی شئ ایکسټریکشن اپریټر او اوس به زه د ایکسټریکشن اپریټر نه پس زه دلته ویریبل ورته ورکوم چې په دې ویریبل کې ما سره ته بیا دغه ډیټا سټور کا نو په زه غواړم په کوم ویریبل کې سټور کړم په ایج ویریبل کې دلته ګوره تاسو ښه سوچ وکړئ دغه سټیټمنټ به په سکرین باندې ورته دا شو کړي چې انټر یور ایج چې خپل ایج ته انټر کا کله چې هغه کیبورډ ته لاړ شي او 20 یا 25 هغه پریس کړي نو بیا به دغه سین ګورئ دا ما ورته لیکلی چې ته چې یوزر چې شی تا ته درکړي یعنی هغه پریس کړي کیبورډ باندې پریس کړي بیا هغه چې شی پریس کړی هغه راشه په دې ایج ویریبل کې سټور کا صحیح شو نو بیا به راشي په دې ایج ویریبل کې به سټور کړي زه به دا پروګرام یې رن کړم نو دلته تاسو کتلی شئ دا پروګرام سکسسفولي ما سره رن شو دلته اوس مانه څه کوي مانه ډیټا اخلي نو دلته پروګرام اوس د یوزر نه ډیټا اخلي یوزر سره
انټراکشن کوي. نو زه دلته 20 ورته ولیکم او دا به زه انټر کم نو پروګرام ما سره سکسسفولي کمپلیټ شو. او اوس که زه چېرته غواړم چې دغه ایج چې کله زه ورکم یعنې د یوزر چې کومه ډیټه ورکړي هغه دوباره ما سره پرنټ آوټ شي نو زه ورته دوباره سی آوټ والا سټیټمنټ ولیکم. ساوټ به زه ولیکم صحیح شو او دلته به ورته ولیکم چې یور ایج از او دلته به څه وکړم ایج کې چې شی هغه سټور کړی وي یعنې یوزر چې شی ډیټا پاس کړی وي ویریبل ته هغه ما سره پرنټ آوټ شي. اوس به زه راشم د پروګرام به دوباره یو ځل رن کم ګورو چې ما سره پرنټ آوټ کېږي او که نه. نو دلته اوس مانه نو دلته تاسو کتلی شئ چې ما سره پروګرام رن شو. زه به ورته 20 پاس کم یعنې زما عمر دی 20 کاله. دا به زه انټر کم نو دوباره ګورې ما ته پرنټ آوټ کړه چې یور ایج از 20. دې ته یوزر انپوټ د یوزر نه به ډیټا اخلي هغه په ویریبل کې سټور کوي. زه به دلته راشم یو بل ویریبل به هم کریټ کم د سټرینګ والا. نو دلته به زه یو بل ویریبل جوړ کم سټرینګ او دې ته به زه نیم ورکم نیم او دلته به زه راشم څه به وکړم او دلته به زه یو بل سټیټمنټ ولیکم د ایج په ځای به څه وکړم نیم به ورته منشن کم چې انټر یور نیم چې ستا نوم چې دی هغه ته ما ته انټر کا او په چی کې به سټور کم په سټرینګ ویریبل کې. نو زه به دلته راشم سی ان به زه ولیکم صحیح شو ایکسټراکشن اپریټر به وچوم او دلته به زه څه ورته پاس کم نیم ویریبل یعنې یوزر چې تا ته کوم انپوټ درکړي هغه به ته راواخلي او په نیم ویریبل کې به سټور کړي دلته او دلته به زه دوباره یو بل سټیټمنټ واخلم چې هغه ما ته بیا شو هم کړي. نو زه به ورته ولیکم چې یور نیم او ایج په ځای به هم دلته نیم واخلم نیم دا ما څه وکړم دلته به زه ورته ولیکم چې نیم او انډ لاین به هم یو واخلم انډل صحیح شو. اوس به زه راشم دا پروګرام به دوباره رن کم او تاسو په ورباندې پریکټیکلی به زه پوه کم. دلته ګورئ اول به ما ته راشي چې انټر یور نیم دا به زه لږ پاس کم چې تاسو ته صحیح وښکاري دا به زه لږ تاسو ته صحیح کم چې تاسو ته صحیح وښکاري. دلته به زه ګوره نیم ورکم چې ملک انټر وکم دوباره ماته چې انټر یور ایج ستا عمر څومره دی زه به ورته لیکم چې 20 کاله انټر وکم. دلته ګورې ماته دوباره ډسپلی کړه دغه میسج چې یور نیم از ملک اینڈ یور ایج از 20. اصل کې یوزر انپوټ دی چې د یوزر سره ته خبرې وکړه انټراکشن ورسره وکړه یوزر نه ته سوالونه وکړه او یوزر به تا ته جوابونه درکوي. اصل کې موږ په خپل پروګرام کې سی آوټ دې لپاره استعمالو چې موږ د یوزر نه کوېشن وکړو سوال ته نه وکړو او سی ان سی شی وي چې هغه به یوزر د هغې په ترو باندې زمونږ کوم سوالونه چې وي هغه موږ ته جواب کړي. زمونږ په پروګرام کې سی آوټ د استاد غوندې وي چې هغه سوالونه کوي او سی ان چې کوم دی هغه د سټوډنټ غوندې وي چې هغه د یوزر نه جوابونه اخلي. نو چې په دې باندې تاسو ځان پوه کړئ سی آوټ شی کوي تاسو سره صرف د ډسپلی والا کار کوي چې هغه په سکرین باندې تاسو ته شی ډسپلی کړي. اصل کې د دې کهاني د کمپیوټر شاته داسې وي موږ سره په کمپیوټر کې مین میموري وي یعنی ریم صحیح شو. کله چې دغه سی آوټ چې کوم دی دغه سټیټمنټ دا د ریم نه د آوټپوټ ډیوایسز طرف ته چې کومه ډیټا ځي کوم فلو وي دې ته سی آوټ او په دې کې موږ سره مدد کوي یوه لایبرري چې هغه هلته ما ورته لیکلي انپوټ آوټپوټ سټریم. ګورې دغه اول ما تاسو ته ویلو په دویم لیکچر کې چې دا موږ سره لایبرري د دې موږ سره څه کار وي د دې موږ سره سی آوټ او د سی ان یعنی انپوټ آوټپوټ کې چې کوم میتھډز درکار وي کوم فنکشن دلته ضروري وي هغه د دې شاته کوډ لیکل شوی صرف موږ په هیڅ انکلوډ سره څه کوو دغه لایبرري موږ په خپل پروګرام کې انکلوډ کوو د دې شاته بلها سټیټمنټس دي بلها کوډ دی اټومیټیکلی هغه زموږ په خپل پروګرام کې راشي او موږ سره چې مدد کوي موږ سره په انپوټ او آوټپوټ کې مدد کوي په سی آوټ او په سی ان کې. نو په سی آوټ کې چې کله د ریم نه ډیټا راځي د آوټپوټ ډیوایسز طرف ته یعنی سکرین دغه ډسپلی تاسو ته چې کوم ښکاري او سی ان څه کوي د انپوټ ډیوایسز نه ډیټا اخلي د ریم پورې چې کومه فلو ده هغې ته یې انپوټ یوزر انپوټ صحیح ده. دا ګورې د کیبورډ چې کوم دی موږ سره انپوټ ډیوایسز دی موږ چې کله دلته انپوټ ورکړو نو هغه ډیټا دا راواخلي چې ریم ته یوز شي ریم یې په چی کېږي او کوم ویریبل چې موږ ورته په ګوته کړی چې په دغه ویریبل کې سیو کا سټور یې کا نو ریم یې په هغې ویریبل کې سټور کړي موږ سره صحیح شو. سی آوټ چې کوم د ریم نه د آوټپوټ ډیوایسز طرف ته کومه ډیټا کومه فلو ده د ډیټا هغه دی او سی ان چې کوم دی دا د انپوټ نه واخله انپوټ ډیوایسز نه د مین میموري چې کومه فلو ده د ډیټا نو دا موږ سره هغه فلو ده هغه ډیټا موږ سره وړي او په هغې ویریبل کې سټور کوي صحیح شو. نو انشاءالله چې په دې باندې به تاسو پوه شوي وئ لیکن بیا هم که چېرته څه پرابلم وي تاسو موږ ته ډاډه کمنټ کولی شئ. په نیکسټ ویډیو کې چې په پریویس ویډیو کې کوم پروګرام زموږ لیکلي وو په لیکچر 5 کې هغه ټول پروګرامونه به زه په نیکسټ ویډیو کې په انپوټ د یوزر نه به انپوټ اخلو هغه پروګرامونه به دوباره امپلیمنټ کوم پریکټیکل به تاسو ورباندې وکوم. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.